بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما خوږو مشرانو کشرانو، خبره دا ده چې د شو قدر په باره کې ټول ملګري تپوس کوي. یو دا تپوس کوي چې شو قدر کله دی. نو د کلندر د حساب مطابق خو سبا 14 ده، بله ورځ 15 ده. مطلب چې د جمعرات په ورځ 14 شعبان دی او د جمعې په ورځ 15 شعبان دی. ټیک ده. خو اصل خبره دا ده چې شعبان کې څه چل دی. لکه اصل خبره دا ده که نه چې موږ دا سوچ وکړو چې شعبان اهمیت شته نشته او که دی نو څومره دی. نو په دې باره کې ډېر زیات اختلافات دي او دومره اختلافات دي چې بنده سم ویریږي چې هسې نه چې د نیکۍ په سوچ کې الله مکه بدعت کې مبتلا شم او ثواب په ځای الټه ګناه وانلم که نه. نو خبره دا ده چې د دې چې کوم د سوره دخان آیت دی، انا انزلناه فی لیلة مبارکة که نه، د دې نه واله د بیا فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. نو په دې باندې چې څومره تاسو ګورئ نو الله رب العالمین کتاب یعنی قرآن پاک یادی چې دا مونږ په دې شپه کې نازل کړی دی او په دې شپه کې د الله طرف نه د ټولو کارونو د حکمت سره د هغې فیصلې لکې کېږي او دا ټوله خبره. نو دا خو ښکاره خبره ده چې قرآن کې په بل ځای کې هم دا خبره ده چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت روژې هغه ده چې باید قرآن نازل شوی دی که نه. نو دا هم قرآن دواړه آیتونه په دې خبره ګواه دي چې لکه دا د لیلة القدر شپه یادی. نو د لیلة القدر نه خلکو شب قدر جوړ کړی دی. نو شب قدر شب شپې ته وایي، قدر د قدر. لیلة القدر هم لیل شپې ته وایي، قدر د قدر د عزت شپه. نو اصل کې لیلة القدر چې دی نو هغه شب قدر هم دی، ځکه هم دغه شپه ده که نه. نو د دې نه خلکو پته نشته چې دا شعبان تی لکه مراد اغستی دی. نو داسې مسله ده. نو چې یو څیز د قرآن نه ثابت او د احادیثو نه ثابت نو ظاهر ده موږ به هغه کوو که نه، چې کوم څیز ثابت نه خو به موږ نه کوو که نه. نو د بخاري شریف د احادیث او داسې مستند احادیث چې د هغې نه څومره خبره ثابته ده نو هغه دومره ده چې پاک نبی صلی الله علیه وسلم به د اولین شعبان نه لکه د 15 شعبان پورې روژې به نبی صلی الله علیه وسلم په کثرت سره نیولې او بیا به د 15 شعبان نه پس ځکه روژې نه نیولې چې به چې کمزوري را نشي، ځکه چې مخکې رمضان را روان دی او د نیکۍ چې لکه را روان رمضان دی نو په شعبان کې به نیکو لکه زیات اهمیت ځکه ورکوو چې لکه کم کار مونږ په رمضان کې کول غواړو نو چې په شعبان کې ورته مونږ ځان له مطلب هغه دغه به یې ورکوو، ټریننګ به ورته ووایو که نه، تربیتو. نو نبی صلی الله علیه وسلم نه دومره ثابته ده که نه. بیا خاص کر د دې 15مې شپه باندې مخصوص نفل کول چې 100 رکعاته نفل دی او چې چا دا وکړل نو پته نشته څو کالو مخکې او څو کالو وروسته چې دی نو ګناهونه به یې معاف شي. او چې چا په یو رکعت کې تیر سپیری دی که څونه قل هو الله احد وي او داسې یو سوره انا انزلنا فی لیلة القدر یادی، سوره قدر یادی که نه، هغه یې ووې نو هغې باندې به پته نشته داسې چل وشي او دا به وشي دا به وشي. نو خبره داره چې دې خبرې ته لږ وټې تاسو خیال وکړئ. یو بنده ټول عمر قرآن وایي، حدیث وایي، د حرامو نه ځان ساتي، ذکر کوي، او بل بنده چې دی نو ناڅاپه را بیدار شي او په شب قدر کې به 100 رکعاته نفل وکړي او هغه چې دی نو مخکیني او وروستني ټول ګناهونه د هغه معاف شو. لکه دا کومه خبره ده؟ الله پاک خو داسې نظام نه دی جوړ کړی. الله خو موږ له ښایسته قرآن او حدیث را کړي دی او ټول عمر زموږ دې دپاره دی چې موږ نیکي وکړو، د الله رضا حاصله کړو، د الله احکاماتو باندې عمل وکړو. او دا خبره کې هېڅ ګناه نشته چې د شو قدر په شپه باندې دغه وکړې، نوافل وکړې، تهجد وکړې، صلات تسبیح وکړې، صلات توبه وکړه، الله ته زاري وکړه، وجاړه. نو الله پاک غفور رحیم دی، ګناهونه به دې معاف کړي. او که هغه د شو قدر شپه نه وي په بله شپه هم ته الله ته وجاړې او ګناهونه معافي وغواړې، او که بله شپه یې هم ته الله ته وجاړې خپل حاجتونه وړاندې کړې، نو الله پاک خو قبلونکی دی. الله پاک قبلی دعاګانې، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. الله فرمایي کله چې ما ته سوال کوونکی سوال وکړي زه بله جواب ورکوم. د الله پاک د چا دعاګانې چې دی هغه رایګانه بوزي. خو د دې دپاره مخصوص نوافل
خاص کر فلانکې نفل کول په دې واتس اپ باندې، په دې فیسبوک باندې، په دې یو بل ته د یو د خولې د بل د خولې، نو دا ټول بدعت دي او د دې بدعتونو نه ځان ساتئ. ټیک شوه. منګړت احادیث دي پکې، داسې د احادیث په هر یو دغه باندې لیکلی شوی دا دی او دا دی او پته نشته څومره احادیث دي که نه، حالانکې د هغوی څه سند نشته دی. نو لحاظه دې خبرې ډېر خیال وساتئ او نفلونه به کوو، تهجد به کوو، د الله ته به سوال کوو، سبا هم روژه ونیسه، بله ورځ هم روژه ونیسه. دا د 15 پورې نبي صلی الله علیه وسلم په کثرت سره روژې نیولي دي. مونږ به هم نیسو، مونږ هم الله دې توفیق او طاقت راکړي. او بیا د 15 نه پس نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کمزوري چېرته را نشي او د رمضان روژې د نه ګډې وډې نشي. صحیح ده. نو که بیا په هغې کې هم ته چا عادتي روژې ځینې بندیان ډېر ښه په روژو کې نیولی شي، نو لکه روژې ته نږدې مه نیسه او خیر دی که یوه نیمه ونیسې نو بیا خیر دی. صحیح ده. او نفل به هم وکړو، قرآن تلاوت هم کولی شي، ذکر و اذکار هم کولی شي، درود شریف هم ویلی شي، هر څه ویلی شي، په هره شپه ویلی شي او په دې شپې باندې هم ووایه، ځکه چې دا مبارکه د رمضان ګاونډی میاشت ده. نو لحاظه موږ د خپل ځان تربیت کوو چې څنګه به پېشمني ته پاسو، عبادت ته پاسو، اوس نه به ته پاسو. صحیح ده. انشاءالله نو روژې خوا مه نیسئ او پاسېدل چې دی هغه هره شپه شروع کوئ. ټیک شو. الله دې موږ ټولو ته د قرآن و حدیث علم را نصیب کړي او الله پاک دې پرې راته د عمل او بل ته د ښوولو توفیق او طاقت را نصیب کړي. الله دې موږ ټولو هر قسم غلطیانې معاف کړي. امین ثم امین. او دغه شان پته نشته د دې سره هم څه حلوا ده او که چوري ده او که حلوا ده او که پته نشته څه دی خلکو دغه کړی دی که نه مخصوص کړي ده، نو دغه هم نشته دی څه خبره، یا خاص څیز پخوله یا خاص دغه کوله او پته نشته بیا شو قدر کې څه خاص څیز پخوله او بیا هغه خور لڼې للیږي او چې ونه لیږي نو بیا خفوي او داسې غونته کړي، نو دا څیزونه هم نشته، ټول بدعتونه دي. ښه. الله دې زموږ د ټولو د اعمالو اصلاح وکړي. امین.